الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. په مخشه آیت مبارکه چې الله رب العالمین د قوم عاد تذکره وکړله چې الله رب العالمین حضرت هود علیه السلام دی ته پیغمبر رولوجو خو دی د حضرت هود علیه السلام حکم نو منو خبر نو منله نو الله رب العالمین په دې باندې عذاب نازل ک او دا عذاب الله رب العالمین د هوی په شکل شي په دې باندې نازل ک او الله رب العالمین دې ټول هلاک کړل تباہ کړل تر دې چې الله تعالی فرمیل فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم د دې صرف ابودی لیدا شو نه رسیک نوی په ابودی شي ټول الله تعالی تباہ کړي او د دې قوت تذکرہ الله تعالی وکړه خو د قوت او طاقت د دې د پورا د الله د عذاب نه د بچ کول سبب نشو جوړ ځکه چې د دې سبب څه شی و د تبویه او د عذاب چې دې نافرمانی کوله په دې نن آیت مبارکه ش الله رب العالمین د نرا کلیو د علاقې تذکرہ کوي چې الله رب العالمین سمره هلاک کړي دي تباہ کړي دي او دغه سبب دغه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم د لسم کول د نبوت واقعاتو چې کله پیغمبر علیه السلام ته د سخت صدمه پیښ شو چې ابو طالب سے وفات شو و دغه نه بعد د حضرت هدیه الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات روغی د دې وجنه د خپل ته عام الحزن وی د پیغمبر علیه السلام د غم کولو بیا پیغمبر علیه السلام د پر حالت انتهایی مشکل شل دمره مشکل حالت چې پیغمبر علیه السلام د خپل کیر نه نشي وتله چاته دعوت نشي ورکوله چې دعوت ورکای د مختلف واقعیات روغلي دي چې پیغمبر علیه السلام ته په یو موقع باندې یو بدبخت تر مخ شو او د مځکې نه خور چې یو د پیغمبر علیه السلام په سر مبارک باندې خورت یا کړله سیک ورول پیغمبر علیه السلام باندې ګنګی ته اوله سیک ورول پیغمبر علیه السلام مری ته پړکیا چور ختمولې کوشش وکړو نو دا مختلفه طریقې وي نو پیغمبر علیه السلام په دې حالات شو قتل چې زلوړ ش طائف ته چې کدی شی او شي سیک ته مسره ملګریو کی او په دې تحریک شه د مسره شامل شي به پیغمبر علیه السلام لوړ طائف ته پلسم کول دی نبوت باندې طائف خلق ته دعوت ورک ایغه چې کیم سردرون وی عبد الیل حبیب و مسعود نو ایغه خلق د پیغمبر علیه السلام په کور داوا چې د عربي د دستور مطابق د مهمان نوازی کړی و او پیغمبر علیه السلام سره ډیر نزیبه حرکت وکړ پیغمبر علیه السلام ته ډیر سخت الفاظ استعمال کړل او د خپل علاقې نه وشوړ او د
کلی علاقې چې څومره شریر بچیون وي دی په سیکلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې کونګې وایه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې غږینا کوه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کون یوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې حالت کې په یو بوخ شي په ناز نه وخستله نو په داسې حالت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا واپس راونده مکې ته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذهن شي دا هغه دا خبره دو چې زه خو د مکې نه په دې خیال باندې راغلی او چې طیب خلک یې د مو ملګري وکړي نو زه اوس مکې ته څرنګې څه و چې مکې ته څه نو په مکې خلکو ته خو پته ولګېږي چې طیب خلک یې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره داسې رویه اختیار کړله نو هغه خو په دې نه زړور شي په مو باندې په دې سوچ او په دې فکر شي دا چې په دې زوی شي په وادي نخلا شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې شپه راغله د شپې په مخستان منځ باندې د یا د شپې په تهجد په منځ یا د سبو په منځ شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قران مجید تلاوت کوي چې د قران مجید تلاوت ته جنات یو ټلای د دې زوی شي هغه چې کله رویدل دا چې دا خو یو عجیبه کلام ده نو یو بل ته دعوت ورکړه چې روشي په دې وادي شي چې سمره جنات وي دغه ټوله ته دعوت ورکړه چې روشي دا قران مجید هغه کتاب دا چې د حضرت موسی علیه السلام د کتاب یعنی د تورات نه بعد نازل شو دا او دغه تصدیق کوي یعنی دا پته ولګل چې دا جنات د موسی علیه السلام په کتاب باندې او په موسی علیه السلام باندې ایمان وو نو دغه جنات چې کله قران وروید پیغمبر علیه السلام ته د دعوت دی ورکي یو بل ته چې ایمان پروړي دا خو د الله رب العالمین طرف ته خلق کربلی داعی الله دا الله تعالی طرف ته دعوت خلق ته ورکي نو چې ایمان پروړي دې په وجه باندې الله رب العالمین ګناینه معاف کړي نو دې تذکرہ الله تعالی د زوی شي په آیت شي ولقد اهلکنا یقینا میجا هلاک کړي دي ما حولکم غیر چپیره د توسه منل قرا د کلینا د لکینه د بستینا وصرفنا الآیات او بار په مختلف طریقې باندې میجا بیان کړي دي الآیات خپل آیاتین لعلهم يرجعون د پر چې دی واپس شي فلولا نصرهم الذين اتخذوا ولنوک نصر مددهم دغه خلق الذين اغه کسونه اغه هستی اتخذوا چې دین ولي من دون الله د الله نه ما سوا د الله نه ما سوا جوړ کړي وي قربانن د قربت ذریعہ د الله نه ما سوا د تقرب او د قربت ذریعہ دغه معبودون جوړ کړی وي الہتان چې دی عبادت کو معبودون یې جوړ کړی وي د خلک نه چې چا پته وکړه چې د الله په زوی باندې دغه شی بندگی ویلې کوي نو د دې دا خبره ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى دې په ذریعہ سره موږ الله ته ځونی نه نږدې کوي نو دی وی چې موږ د الله په زوی باندې د عبادت کوي چې الله ته موږ نږدې کی بل ضلوا عنهم بلکې ورکشل د دینه د هر شی په دې وخت باندې ورکشي چې کله الله رب العالمین عذاب روغی وذالک افکهم ودا د دې دروي ہوئی وما كانوا يفترون وس چې دې تړل په درويغه باندې و اذ صرفنا الیک او چې کله میجا روډول الیک په طرف ته تو باندې پیغمبر نفرن یو ټلای من الجن د جناتنا نو د جنات تذکرہ الله تعالی کوي په دې آیت شه او مفسرین حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمی چې دا هغه پیله واقعیا دو دا هغه یتینه دي چې پیغمبر علیه السلام سره د جنات اول ملاقات وشو او الله رب العالمین د دې په باره شدا یتینه نازل کړل نه واقعیات به شوی جنات سره پیغمبر علیه السلام بیا یو شو دا ملاقاتینه شوی دی پیغمبر علیه السلام دعوت ورکړه دا ورغله دا خدا پهلا واقعیا دو چې په وادي نخلا شه نو په دې باندې امام ابن اسحاق واقعي او ابو نعیم اصفهانی چې سمره مورخین دي هغه په دې باندې اتفاق ته چې دا واقعیا هغه دو چې وادي نخلا چې د طائف او د مکه په میون شکیم زوی واقعیا د په یو ځای شو و اذ صرفنا الیک چې کله میجا روډول متوجه مکل الیک په طرف ته تو باندې پیغمبر نفرن یوټلای من الجن د جناتنا یستمعون القران چې قران مجید وروي فلما حضروه هر کله چې دی حاضر شل د قران ته قالو دی ویل انصتو خاموشیه یعنی قران مجید چې بیانېږي نه خاموشي اختیار کی اسو خلقی کنا چې قران مجید د نه بیانېږي ځکه چې خلق ژغېږي یعنی خلق چې دا خبره نشته چې خلق ته غلی شي قران بیانېږي او خلق الټا دا وی چې نه د پلونکی جماعت چې قران بیانېږي
دا د نه بیانېږي د خلک غږېږي نو دا بې حرمتي ده. نه د خلکو بې حرمتي ویلې کوي مسلمان نه دي په دې قرآن باندې ایمان نشته ده. نو چې کله قرآن مجید بیانېږي نو د مسلمان طریقه خو دا ده چې دوی خاموشي اختیار کوي. د هغې د وجې نه میش څه کوي چې نه قرآن مجید د نه بیانېږي ځکه چې خلک غږېږي او خلک غریش کوي. او دا خو د مشرکین طریقه وه. مشرکین یې څه کول؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ویل وی دغه کافرې دغه مشرکین چې دا قرآن مه اوروي او تاسې چې کله قرآن بیانېږي نو په دې وخت باندې تاسې شور کوي ځکه چې تاسې د شور اوس چې دا غالب شي. نو د کافرې طریقه دا ده چې دوی د قرآن بیانولو په وخت باندې شور کوي او د مسلمان طریقه وی دی چې دوی خاموشي اختیار کوي. فلما قضی هر کله چې قرآن مجید تلاوت پې راکړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام تلاوت پې راشو ولو دی ووښتل لوړل الی قومهم خپل قوم ته منذرین ډاروین کي. دعوت یې شروع کړه یعنی د یو په یوه موقع باندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زبان نه قرآن واورېده نو فورا داعیون جوړ شلو دعوت یې شروع کړه. قالو دی وویل یا قومنا و د میش قوم خلکې انا سمعنا یقینا میږ اورېدله ده کتابا کتاب انزل چې نازل شوه ده من بعد موسی وروسته د موسی علیه الصلاة والسلام نه مصدقا لما بین یدیه چې تصدیق کوونکی ده د هغې کتابې چې مخکې د ده نه دي. یعنې د ټولې آسماني کتابې د هغې تصدیق کوي د هغې تردید نه کوي. یهدي الی الحق و هدایت کوي رهنمایي کوي حق طرف ته و الی طریق مستقیم و د سیخ لیار طرف ته. نو که سړی غواړي چې سیخ لیار مو ته میلاو شي او د هدایت او د حق لیار میلاو شي نو دا په بلې طریقه نه میلاویږي دا د قرآن په ذریعه سره میلاویږي. ځکه قرآن مجید شه الله تعالی صورت بني اسرائیل چې فرمي ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوم. دا قرآن انسان ته هغه لیار شي چې بالکل درست او برابر ده ځکه چې دا د خالق لیار ده او خالق چې به کیمه مخلوق ته لیار شي برابر ای او که مخلوق د مخلوق خلق په اشاره باندې روان شي او د هغې په هدایت باندې نو هغه لیار نو ته شي چې کیمه د انسان د کامیابی لیار ده. نو انسان د کامیابی اصل کامیابی څه شی ده چې د خالق په طریقې باندې دی او خالق څوک ته الله رب العالمین او دا د خالق پیغام ده. یا قومنا او د میش قوم خلکې عجیب داعی الله تاسې قبیل کیې دعوت ورکوین کی چې الله طرف ته دعوت ورکوي و آمنو به و ایمان پر وړیې یغفر لکم من ذنوبکم او بخشي تاسې د پره ګناهونه د تاسې و یجرکم و پناه وي درکړي تاسو ته من عذاب علیم د دردناک عذاب نه. ومن و هغه څوک لا یجب داعی الله چې دی قبیل نه کي دعوت ورکوونکي چې الله طرف ته ربیلي خلک د دعوت قبیل نه کي فلیس بمعجز فی الارض نو نشته د سره دا قوت چې دی عاجزه کي په مځکه شي ولیس له من دونه اولیاء او نشته د دې پر هغه اولیاء او معبودون چې جوړ کړي دي د الله نه ما سوا اولئک فی ضلال مبین او دغه کسان دي چې دی په واضح ګمراهی شي. امین اللهم ربنا آتنا